أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین. تربیت څه شی دی؟ د ماشومانو تربیت به څنګه کیږي دا زمونږ د نننۍ ویډیو ټاپک دی. تر ټولو لومړی دا ضروري ده چې موږ دا وپېژنو چې کوم خبرې د تربیت نه دي، یعنې کوم شی تربیت نه دی. اولنې زمونږ څه نقاط دي چې هغه مخې ته کېږو، د هغې نه موږ ته پته ولګي چې حقیقي تربیت څه شی دی. یعنې که موږ دې لاندې نقاطو ته وګورو نو عموماً په دې باندې په معاشره کې په هر ځای کې په کورونو کې زور په دې طریقه روان دی چې دا د تربیت ذریعه ده او په دې تربیت کېږي. حقیقت کې دا تربیت نه دی. لکه ماشومانو باندې پابندۍ لګول، په پابندو کې راګیرول، دا کار به کوي او دا به نه کوي. اوس سوال پیدا کېږي دلته دا چې ته ورته وایې چې دا کار به کوي او دا به نه کوي او دا تربیت نه شو، نو تربیت څه شو؟ حقیقت دا دی چې دا کار به کوي او دا کار به نه کوي. د دې کار حقیقي نقصانات د هغه په شعور کې کېنول چې د دې دنیایي نقصانات څه دي، اخرت نقصانات یې څه دي، او د دې کار کولو سره د دې اخروي فایدې څه دي او دنیاوي فایدې څه دي. یعنی ماشوم کې ډایرکټ په داسې پابندۍ لګول چې هغه ته دا پته نشته دی چې د دې کار نه ما منې کوي نو ولې، او د دې کار د کولو سختي ده ولې. یعنی د هغه سره په دوستانه ماحول کې د محبت په انداز کې د کار چې کوم نه ته منې کوي چې د هغې برایي او د هغې اچایي د هغه په شعور کې کینی او په خپل دغه کار نه چې دی ډډه کوي او کم کار چې د پیدې دی هغه کوي. د دې نه کولو او کولو نه مطلب دا دی، یعنی ستا سختۍ سره پابندي، ستا د سختۍ سره په هغه باندې یو کار کول، دا تربیت بالکل نه دی. چې کلم دا سختی د هغه نه لرې شو همدغه کار به کوي کم نه چې ته منې کوې، او هغه کار به پرېږدي کم چې ته کول غواړې. نه لحاظه د سختۍ او پابندۍ په زور لګولو نه لازمي ده چې په دغه کس کې په دغه ماشوم کې شعور پیدا شي د ښه او د بد. دغه شان د یو وړوکي اختیار په خپل لاس کې کمپلیټ اغستو، یا د یو انسان ټوټل اختیارات په خپل لاس کې اغستو، په زور سره هغه نیکۍ ته آماده کول او د برای نه په زور مجبوره کول، دا د تربیت په زمره کې بالکل نه راځي. مسله دا ده چې کله دا پابندي ختمه شوله او دته قوله او فضا میلاو شوه، دی به هغه جرم کوي، هغه ګناه به کوي. او که کله په دغه سختۍ دا پابندۍ خوب ختم شو نو چې کوم کار د کولو دی ابدي بیا پرېږدي، هغه نه کېږي. پرون ما یو سټیټمنټ کتو د سعودي د زنانو په باره کې یو پکچر یې ورکړو، د پایلټ ریمارکس چې د سعودي زنانه کله یورپ ملکونو ته ځي هغې خپلې بوکرې شاته وولي، په جازونو کې اکثر پاتې شي. دا ولې؟ هلته شعور نه دی ورکړی شوی، د آخرت خوب په د هغې په سینو کې د ناس صرف د قانون د یرې نه د هغې پرده ده، خو چې کله هغې د دې مل د حدود نه وځي نو هغې د هغه پابندو بیا خیال نه ساتي. نو دا تربیت نه دی. قانون شته، ته پې معاشره په زور ټیک کولی شي خو انسان پې نشي ټیک کولی. دا انسان او دغه شان د پاکستان متعلق هم دا چې دوبۍ کې کم زمون خلک ځي هلته د قانون پابندي کوي، او چې څنګه د پاکستان په ځمکه کښېني نن هلته نه د لاین په ایرپورټ کې خیال ساتي، نه بیا د ټریفک قوانینو خیال ساتي. دا تربیت نه شو، دا د قانون خوب شو. زمونږ ټاپک تربیت دی چې یو انسان په تنهایی کې، په یوازې والي کې، په هر حالت کې درست وي، دغه تربیت دی. او دویم دا چې مونږ په دې انداز کې تربیت کوو یا په دې نفسیاتو کې ژوند تیرو چې خلک به څه وایي، خلک به هر څه وایي، الله به څه وایي. یعنې د دې مطابق خلکو له وړو له تربیت کول چې خلک به څه وایي، دې لپاره ته خپل بچي تیاروې. نه 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 نه، الله به څه وایي دا خبره د هغې په ذهن کې کېنول پکار دی. دریم
د تربیت په باره کې چې د پوینټ نوٹ کول دي د خوف او د لالچ په ذریعہ نیک کار کول او د برای نه منع کول دام د تربیت په زمره کې ناراضي وجه دا ده چې کله خوف او لالچ ختم شو نیکی به پاتې کیږي او جرم به بیا کیږي لہذا داسې قسمه تربیت کول چې هغه د خوف او د لالچ نه پاکي که خوف وی او که نه وي که لالچ وی او که نه وي کومه چې برایي ده چې د په نظر کې برایي وي او کومه چې نیکی ده چې د په نظر کې عمر لنیکی چې دا د په شعور کې ناستي داغه د وجود داغه د ذهن داغه د کوم ځای نه چې اعمال سرزد کیږي داغه په مرکز کې پیوستي یا سلورم خاص قسم رویه یا خلیه یا وزکته جوړول د تربیت حصہ نه ده مطلب دا چې اندرون باندې داغه کار کول په ظاهر باندې اغلا شکل تش جوړول او د تربیت پهلوونه ځان سیټ تکول په دغه توجه نور کول نو دا خلیه د هغه د نیکۍ تمایل کېدو یا د براین د منع کېدو هیڅ کله ضامن نشي کېدی لہذا تزکیه نفس په اندرون نفس باندې کار کول دا د تربیت حصہ ده او کم از کم د تربیت معیار دا پکار دی چې مونږه کم سیز ځان له خوښو چا نورو له خوښو کم سیز چې زموږ پسندیده دی چا د نورو دپاره هم پسندیده دی تصور تربیت څه شی دی دا تربیت دی څه شی دلته خو د تربیت مونږ وایي دام تربیت نه دی دام تربیت نه دی دام تربیت نه دی اخر تربیت دی څه شی نو که مونږ وګورو نو اصل کې د تربیت مونږه یو درې معیارونه مقررولی شو چېرې درې معیار دي د تربیت نمبر 1 چې انسان سکی چې هغه د خپل اختیار په صحیح درست طریقې سره په ذمہدارانه طریقې سره استعمال زده کړي نمبر 1 دا انسان په زور یا د قانون خوف نه بلکې په خپل باندې صحیح استعمال ذمہدارانه استعمال د خپل اختیار زده کړي دویم چې د انسان نیت چې د پاکیزه شي د خواهشات د ارزوګانې د تمناګانې دا نفیس شي یعنی مل د چې کم کار کوي چې په هغه کې خوف خدای خالص نیت د خالص نیت سره یعنی دو نمبري په هغه کې بالکل نه د چې کم نیکی کوي چې محض د الله د رضا د پاره سچ د خلینو د دروځي چې د زړه اوازي د خواهشات خایستۍ صفا سوتري نفیسی یعنی د زړه سمت درست کول قلب درست کول اخلاص نیت او د نیتونو د صفای د لپاره د خوف خدا یعنی د الله یرا دا یو لوی غټ ضمانت ده د انسان د نیت تر درستګۍ لپاره یعنی په یو انسان کې د الله خوف پیدا کول د ټولو خبرو ضمانت ده ځکه ستا لخته ستا سزا دا بر د سره هر وخت موجود نه ته به د کیمرې لګای کته بر د په سوچونو باندې ته بر د په بیډروم کې کته په کم ځایونه کې کته به د سره باتروم کې خوب په ذریعہ وقتی طور پابندۍ باندې انسان درست کېدی شي پرمن درستګۍ د پاره د خپل معشوم په سینه کې د الله یره خوب کېنول د خپل زیر تربیت معشومانو په ذهن کې د الله خوب کېنول هغه په زړه کې د الله یره کېنول د پیغمبر په حدیث ته چې انسان په وجود کې یو ټوکړه ده هغه درست شي ټول عذاب درستي ټول عذاب ټیک چلیږي خبر شي هغه زړه ده نو د زړه درستګي د الله په خوب باندې چې ده کیږي د تربیت دریم معیار چې ده خود احتسابي یعنی د انسان کې چې د خود احتسابي عمل چې ده د کمال ته ورسي او د نورو پسې هر وخت د غراغستی
تلاو د نور خلکو تلل پریدي بلکې خپل تلل شروع کی د ځان احتساب چې زه څه کوم د خپل ورځې حساب کتاب زده کول د زده کړو دا تربیت چې دی اهم معیار دی چونکې زمون د تربیت دا ویډیو دا ډیره اوږدیږي نو به یک وخت بیا دې له وخت ورکول ګران دي لہذا زمونږ د دې ویډیو اگله حصه چې دی پای کې تربیت ولې نه کیږي یو پوینټ به زمونږ دی دویم د تربیت نه کېدو به څه نقصانات دي دریم د تربیت عوامل څه دي څلورم تربیت به څنګه کوو دا په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله ګورو یو جهان مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته